بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقطع فيه وما لا يقطع. باب دې په بیان د دې مسله کې چې کوم اشیاء دي چې هغې کې بلاس کټ کېږي که څوک سریقې وکړي او کوم دي چې هغې کې بلاس نه کټ کېږي. نفس سریقې نه فارغ شو اوس دغه شي بیان کوي کوم کې چې لاس کټ کېږي کوم کې نه کټ کېږي مناسبت یې شو. ولې صاحب دې لپاره علماء یو څه اصول ذکر کړي دي کم اشیاء دي چې هغې کې لاس نه کټ کېږي او کم کې کټ کېږي نو تاسو یې واورئ. اوله مسله دا اته شیونه دي، اته وجوه دي چې هغې کې د سارق لاس نه کټ کېږي. اول حقیر شی لکه لرګي دي ګیا د دې کې لاس نه کټ کېږي. او دویم نمبر کم شی چې په خپل حالت اصلي کې مباح وي، مثلا مرغۍ دي همدغه شان مایان دي اوبو کې په حالت اصلي کې څه دي مباح دي. روسي خلک راوړي به خرڅوي به مباح نه، خو په حالت اصلي کې خو مباح دي که نه. نو د دې سارق باندې به د دې د سارق لاس به نه کټ کېږي. او دریم کوم شی چې زر خرابېږي یو کاله پورې نه پاتې کېږي نو هغې کې به هم لاس نه کټ کېږي، لکه دا سبزینې مبزینې وغیره. څو شو درې. او څلورم کوم شی چې غیر محفوظ وي هغې کې به لاس نه کټ کېږي، لکه دا کوم فصلونه چې کېږي. او پنځم نمبر د کوم شي ضایع کول چې شرعاً مباح وي په هغې کې به لاس نه کټ کېږي، لکه د معصیت کم آلات دي د ګناه والا آلات. او شپږم نمبر د کوم شي په غلا کې چې سارق تعویل کولی شي. قرآن یې پټ کړی، هلکه ولې یې پټ کړی؟ جی ما خو ویل زه لږ سبق به پکې ووایم، دې لپاره مې پټ کړی. همدغه شان سلي مې پټ کړی، هلکه ولې یې پټ کړی؟ ماړه مال چې استعمال کړم د عیسایانو شی دی. اووم نمبر چې کله شی مسروق مال نه وي لاس به پکې نه کټ کېږي، لکه آزاد ماشوم شي څوک پټ کړي. البته به کونه به ورته ډنګې منډي ښه داسې نه چې خلک خوشحاله شي چې لاس هم نه کټ کېږي. اتم د کوم شي پټول چې سریقه حسابېږي نه، لکه د بالغ غلام په دې کې لاس نه کټ کېږي. تاسو پوه شولئ؟ راځئ اوس به راته یو یو خپله کتاب والا ذکر کوي. واوره یو پکې دا وکنه کوم شی چې په دارالاسلام کې مباح میلاویږي، شی حقیر چې مو ویلی و هغې کې به لاس نه کټ کېږي. نو وایي ولا یقطعو لاس به نه کټ کېږي فیما په هغه شي کې یوجدو طافحا چې هغه موندل کېږي حقیر مفتو مباح وي په دارالاسلام کې، کالخشب لکه لرګي والحشیش او ګیاګانې والقصب او دغه شان نرکل څه ورته موږ وایو باڼس ورته وایو که څه. نن سبا دا په ځنګلونو کې یو مباح یو چا چې کور ته راوړي او محفوظ کړي یا دکان کې خرڅوي به یې دې بټې دې بیا روان دی بیا به پکې لاس کټ کېږي. دغه شان طیر رواله مباح الاصل دی، شکار رواله وزرنیخي هړتال والمغرت یو سره خاوره والنورت یو چونه. هړتال پېژنئ؟ ترکلو ته وایي که څه ته وایي. والاصل فی حدیث عائشة اصل بدی کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تھے. قالت فرمائی کانت الیدو او فرمائی چی لاس بچ کټ کېدلو د نبی علیہ الصلوۃ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانہ کې با په حقیر شي کې لاس نه کټ کېدلو دا یو اصل لیکه. لا تقطع علی هدی رسول الله لاس باندې کټ کېدلو په نبی علیہ السلام په زمانہ کې فی شیء تافه باغ شي کې چې هغه به تافه او تافه معنا موږ څه وکړه برا الحقیر حقیر شی به همدغه شان وما یوجد جنس مباحا فی الاصل بصورت غیر مرغوب فی حقیر. صاحب د هدایت فرمایي هر هغه شی چې هغه مباح الاصل وي په دارالاسلام کې به اعتبار د اصل سره هغه مباح وي، لکه شکار شو دغه شان ماهی شو وغیره، چونکې د خلکو رغبات پکې کم وي نو دام د حقیر په حکم کې د لاس په پکې نه کټ کېږي.
وما یوجد جنسو هغه شی چې دغه جنس ملاویږي مباح فی الاصل په اصل کې مباح وي بالاصل مباح په مطلب پیږي کنه اوس یو سړی د لرګي چې د لرګي دا خو په اصل کې مباح دي ځنګلونه کې او که څوک یې راوړي دروازه دې جوړه کړي یا دې قیمتي لوښي جوړ کړي او بیا څوک پټوي نو اوس خو په خپل اصل باندې باقي نه دی پاتې بیا به لاس کټ کېږي ګورئ دروازه کې خبره لاره روانه ده وګورئ غیر مرغوب فی د سیال کې چې د خلکو پکې رغبت نه وي نو دا هم حقیر دی تقل الرغبات فيه کمیږي رغبتونه د خلکو بده کې کوم شي کې چې د خلکو رغبت کم وي هغه حقیر وي څوک یې پټوي نه چې نه پټوي هغې کې لاس کټ کولو دومره غټه سزا څنګه جاري کړي واتباع تبتونه چې طبایع چې دي لا تظن بها هغه بخل به ابدي شي باندې بدی حقیر شي بخل نه کوي چې زر کوم مخې ته ناسته حفاظت ولکه یو څوک پټ کی دغه لاس کټ کو ما وړې پیږي کنه به نفقل لما یوجد اخذه ډیر کم کرته مندل کیږي د دې اخستل علا کرهم من المالک د مالک په ناراضي باندې دا ډیر کم کرتی اکثر چې څوک مالک پیڅوي راضي وي نو لاس پکې څنګه کټ کو یار خبر پیږي کنه فلا حاجت الى شرع زاجر حاجت نشته چې موږ زاجر مشروع کو لاس کټ کول ولهذا دغه وجد مولوی صاحب کم شي چې نصاب نه کټ وی کم وی لاسو درهمونه لاس پکې نه کټ کیږي ولی هغه کې رغبت کم وی او مالک عام طور باندې مالک په غیر څه وایي غیر اجازت باندې وړل کیږي کده سی وایا ولهذا لم يجب ندي واجب قط نواجبي قطع في سرقه ما دون النصاب کی ولان الحرز بل وجب ورمني سبدا كم شيء حقير وي كان کمزور وي غیر قیمتي وي نو داغي څوک صحیح حفاظت نه کوي او د کوم شي چې حفاظت نه کیږي داغي بغلا کولو کې لاس نه کټ کی ولان الحرز فيه ناقص حرز پکې ناقص وي حفاظت پکې ناقص وي الله يرات ګورینا خلکو لرګي چې دي که خېلې می د کورونو مخې تیرته ولي چا به باړوي کړته ولي زموږ په علاقو کې نو ریپټو کې پراته وي لکه چېرې دا قیمتي مال وی چا به سیارته ولې نه چې نه دی لازم پکې نه کټ کېږي الا یرا کتل کېږي نه ان الخشب چې دي تلقى على الابواب دروازو مخو ته ارتولی شي او اعتراض خلکو لرګي کورونو ته نباسي کنه مړه غاله نباسي چې کور کې پکاري عمارت کې ای سی جی وغیرہ وانما يدخل في الدار تنوت الكيكي للعماره عمارت د پاره لا للحراز حفاظت د پاره نه نو مرغی کلاس ولې نه کټ کیږي ویغه پاریږي کنه هر خپل حفاظت د ځان کولې شي پاریږي وطير يطير او دا نور شکار دی کی وې هم د خپل حفاظت کولې شي تختی وصيد يفر وكذا الشركه العامه وليس بل وره کم شي کې د ټول خلکو شرکت فی دار روانه ده هغه څوک پټ کی نو به په کلاس نه کټ کیږي ځکه هغه محفوظ نه یار چان هر څو ته اجازه تی ورته وکړه الشرکه العامه التي هم دغه شان شریک عام شریک شي التي كانت فيه اچھا جی یار غلط شو دا ما خبر بل راونی ولا دا خود هغه دلیل بیانای هم دغه شان شرکت عام دی التي هغه شرکت عامه یا دو مکانت فيه کوم شرکت عامه چې په دغه سوید او په دغه طیر کې دی هر چاته شرکت دی بس خلګی نسی چا چې بلاس بار شو دا غي پیږي کنه هغه دې سړي شیزان نه تاو کړي دم که چاپټ کو نه لاس نه کټ کیږي شیرانی دی او کار څوک دی بهر حال دل بوې زه پټی کې ودروي لسونه ولدا سي کوي کومه زیاده مګي هم ناراضي تلا نور سینه ده پیران هم ناراضي کوم ته ورسېدم او على تلك الصفه هم بدغه صفت مانی چینو د خلق عام خلکو شرکت بکی وی برحال تورث شبهه میراث کې راوړي یعنی شبهه پیدا کوي او حد په شبهه سره ختميږي ول حد يندرئ بها حد چې د لری کېږي شبهه سره پیږي کنه په دې قصه دلته ټکی پټکی مسله بدله ده په یو ټول خلاصه څه کنه شمېلې نور هم قصه کړي و الکه چې د خلکو په کې شرکت عامه وي غیر محفوظ وي پاغي کې مایم داخل له مای کب کاغم
مالګ جن وي خلکو وچ کړی مالګې کې اچولی او که تازه ويدخل في السمك یار خطا شو سمک بیان هو شو کنه سمک خو باقاعده بیان نشو نو سمک کې دوړه قسمه سمک داخل لې مالګې والی وي خلکو وچ کړی او که تازه اوس ورسېدی ګورئ داخلي کې به سمک کې المالحو هغه مایي چې خلکو وچ کړی مالګه کې وطري او تازه او په تویر کې مخکې د تویر بیان هم شو کنه مرغۍ دې کې څوک داخل دي د هغې بیان کوي په دې کې چرګن داخله ده بط هم پکې داخله ده کوتر هم پکې داخله ده وفي الطير الدجاج والبط والحمام ولما ذكرنا ټول الوزي ولإطلاق قول عليه السلام همدغه شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول مطلق ذکر کړی چې لا قطع في الطير ټول ته شامل دی المطلق يجري على اطلاقه 63 نمبر ماده وا امام ابو یوسف رحم الله نے روایت دی او هر شي کې لاس کټ کیږي په کچا پټ کو البته خټه خاور او په شخوانو کې بلاس نه کټ کی ومفتابیره یا مخکنه ده ونبي يوسف رحم الله انه يجب القطع واجبي کی قطع في كل شيء الا الطين مگر بخټه کې او تراب خاور کې وسرقین او د غشان په شخوانو کې او دا قول امام شافعي رحم الله ده او الحجه علی بد خلاف دلیل ما ذکرنا غد کوم ذکر کو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت شخوان څه ته وایي د توسوي تاسو ویږي کنه والحجة عليه ما ذكرنا حديث هم ذكر كرو كانت اليد لا تقطع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافهه نکم شي نه چې موږ شمارل دا ټول شی تافه دي حقیره شادي دي کله سکټ کی قال بيد قدري ولا فرمایي ولا قطع فيما يتسار اليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبه لکبر ګورئ دا موږ ویلو کوم شي ته چې فساد زر راځي وخت په غاته وجوه اسبابو کې ویلو کنه چا کې قطعیت نه کیږي کوم شي کې چې فساد زر راځي هغه کې چاپټ کو لاس باندې کټ کیږي ولا قطع لاس باندې کټ کیږي فيما باغ سکه یا تسارو الیه الفساد چې هغه ته فساد زر راځي کله بنی لک پي دي زر خرابيږي ولا حمد والفواكه میوي دي الرطبه لوندي میوي یا دوما وچنه وچ میوي خو زر نه خرابيږي او دوه درې کاله خلق ساتي چاینه ناراضي کنه لقول علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا قطع فی ثمر میوه کې لاس کټ کې دل نشتا ولا کثرن کثر کې نشتا الکه هدایت را کثر لا څه وي نو کثر دوه ترجمه شوی یو کثر د دې قجرونه اوبر وزي کا کڼ وته وایي چې دی ونه نه وزي کنه کڼ یا ته غو مراد دی او یا د کثر نه مراد اغردی وړي قجوري دي چې خلک یې رد کوي څه کې غورځي والكثر الجمار یا خو جمار ته مراد ده کن وقيل څوک الودي ودي ته مراد ده وړي قجوري ردي وقال عليه السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الى قطع في الطعام دایبل دلیل شو نوغه کی او دغه ترکارینو کې ختم شو خبره والمراد نبی علیہ السلام وی په طعام کې لاس کټ کې دل نشته صاحب دې دی وی زما په خیال باندې الله نور خبويږي طعام نه مراد هغه شی دی چې هغه د فساد زر راځي ځکه موږ دغه شان ذکر کړی والمراد والله اعلم والله خبويږي مراد څه ما يتسارع الیه الفساد هغه شی دی چې هغه د فساد زر راځي لکه ترکاری باقاعده خوراک ته تیار ده کل مهيئ للاكل منه لکه چې تیار وي خوراک ته منه د ترکارینا وما فی معناه او یا د دې په معنی کوم شادي د دې ترکاری طعام په معنا باندې هغه څه دي لحم دی کنه والثمر میوه ده کنه ځکه ټول ته فساد زر راځي لانه یقطع تاسو پیږي کنه پاتشول نفس غنم جوار وربشي نو هغه ته فساد زر نه راځي لکه حالانکه غم طعام دی خو موږ له طعام نه کوم طعام مراد دی کم ته چې فساد زر راځي هم ویل کنه فساد کم ته زر راځي کم چې خوراک ته تیار وي نو کم چې طعام وي فساد ورته زر نه راځي یعنی خوراک ته نه تیار لکه غنم دی جوار دی وربشي او کلونو بوله نه خرابېږي کلاس کټ کیږي دغه شان ګوړه مړه ده خجي لانه يقطع في الحنطه بغنمو کې کټ کیږي والسكر او دغه شان والسكر او دغه شان په غنو کې مراد دي نه ګوړه چيني اجمان امام شافعي رحم الله فرمایي په ټولو کې لاس کټ کیږي يقطع فيها دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول له وورا نبی علیہ السلام فرمایي په میوه کې او په کسر کې
کثر بیان هم مخکې وشو کنه په دې کې لاس کټ کېدل نشته البته یو ټکی ورسره بل ویلې دی ها چې کوم درمن ته راوړلی شي که نه کوم ځای کې چې قجوري وچیږي غنم خلک اچوي او شی بل شي نو کومې قجوري چې دلته راوړلی شولې اگر چې خوراک ولې کې بیا چا پټې کړلې بیا به لاس کټ کېږي څه وایي لقول علیه السلام لقطع فی ثمر الموکی لاس کټ کېدل نشته ولا کثرین دغه شان په کثر کې هم نشته دی خو فاذا آواه کله چې ځای ورکړي دي ته بیا پسې څه دی الجرین ورته ځای ورکړي یا راوي شکي دی جرین لفظ دی او که جران لفظ دی خو دواړو نه مراد څه دی مولوي صاحب کوم ځای کې چې خلک میوې صفا کوي پاکوي درمن ورته موږ وایو نو که به داسې میوه وه چې هغې کې فساد زر راتللو او که نه راتللو خو بهرحال چې درمن ته راوړله شوله چا پټه کړه اوس به پکې لاس کټ کېږي وایي پته نه لګي پوه شوي که نه موږ خو مطلقا ویلي که نه لاس پکې نه کټ کېږي قلنا موږ وایي دا ټکی چې نبي علیه السلام ویلی فاذا اواه الجرین او الجران دا یې د عادت موافق ویلی ځکه چې کله وچ شي به خلک دغه شان ځای ته راوړي چې وچ شي به خو موږ هم رایداره به خو فساد ورته زر نه راځي نو به خو موږ هم رایداره چې لاس به پکې کټ کېږي که چا پټې کړي پته نه لګي پوه شوي که نه دلیل کې څه وایو دا الفاظ چې نبي علیه السلام زیات کړي به طورې عادت عرف یې زیات کړي عرف کې خلک داسې کوي چې کله وچه شي میوه به یې راوړي پاکولو ته نو بیا هغې کې زموږ هم رایداره چې لاس پکې کټ کېږي قلنا اخرجه نبي علیه السلام دا کلام رایستلی علی وفاق العادت موافق د عادت والذي یوویه الجرین او هغه شی چې ځای ورکوي هغې د درمن فی عادتهم په عادت د عربو کې هو الیابس هغه به وچو من الثمر د میوه نه وفیه القطع دې کې خو موږ هم وایي لاس کټ کېدل شته تاسو پوه شولئ کجی قال قدری مولا فرمای ولقد فی الفاکهة علی الشجر والزرع الذي لم يحصد منګه یو دا ویلیو چې کوم شی غیر محفوظ وي هغې کې لاس کټ کېدل نشته نو باغ کې میوې دي یا پټی کې فصل لے چاپټ کو نو لاس کټ کېدل پکې نشته ولا قطع فی الفاکهة لاس کټ کېدل نشته په هغه میوو کې علی الشجر چې په ونو باندې والزرع هغه فصل کې الذي لم يحصد چې لا کټ شوی نه وي ولې لعدم الاحراز محفوظ نه دی دا خبره هم کړې وه همدغه شان ولي صاحب موږ دا خبره کړې وه کوم شی چې آلات معصیت وي هغې کې لاس کټ کېدل نشته ورسره هم ویلي د کوم شي په پټېدلو کې چې غل تعویل کې هغې کې لاس کټ کېدل ورسره هم ویلي کوم شي چې فساد زر راځي هغې کې لاس کټ کېدل نو اوس راشه که چا هغه اشربه پټ کړل چې هغې کې نشه وه کم نشاور اشیاء دی هغې پټ کړه لاس کټ کېدل پکې نشته دا ټولې وجې پکې لګي واوره ولا یقطع لاس به نه کټ کېږي فی الاشربة المطربه هغه د څکلو شی نه المطربه چې نشاور وي سړی مستی ولې یو وجه لأن السارق یتأول فی تناولها سارق تاویل کولی شي که نه د دې پاخس کې د څه الاراقه ته چې ما خو تیولو یار دا شراب مې دې به را پټ کړي ضایع کول مې دویمه وجه لا بله دا معنی به ویلې موږ ویلي کوم شی چې عدم مال وی کې به لاس نه کټ کېږي ویلي مو که نه مو هغه ته وکړي نو د بعضې علماو په نس خو سره مال دی نه لکه امام محمد رحیم الله په نس باندې امام صاحب په نس باندې مناسب او دغه شان نور کوم شی نه دي د شرابو اقسام دي چې ګرم شي نیم ختم شي په ګرمېدلو نیم پاتې شي او یا د نیم نه کم ختم شي او څه پاتې دغه صورتونه کې امام صاحب یوه رای دا ده چې دا قیمتي دي او که په دې سوچ اسکي چې دې سوچ باندې نس کې چې نشه مې کی مستی د باره نس کې نو به اسکل هم جایز دي امام محمد رحیم الله وی بهرحال اسکل جایز نه دي کوم شي کې چې د نشې شبه هم وه او هغه قول مفتابهین دی دغه په نظم باندې دغه شی غیر قیمتي دی به اگر که د بعضې علماو په نظم باندې امام صاحب په نظم باندې څه وي قیمتي دي نو دغه ټکې ورسره بیانوي واوره ولأن بعضها لیس بمال ځکه بعضې په دې کې د سره مال وي نه لکه خالص شراب کوم چې د انګورو نه جوړ شي وفي مالیت بعض یو په مالیت د بعضو کې اختلاف دی لکه منصف او بازق خجی فیتحقق شبهة عدم المالیه لنډه دا د شبهه د عدم مالیت پکې راله ولا فی التنبوري الکه سیتار کې لاس کټ کېدل نشته که شاپټ کو ولی علی معصیت دی ویلي مو که نه مو لأنه من المعازف ځکه دا د آلت لهو نه دی او دغه شان چا مصحف قرآن پټ کو لاس کټ کول پکې شته که نه نشته
اگر که د هغې ګتو ته چاندی او سونه چړاو شوي که نه هم لاس کټ کېدل پکې نشته. تاسو پوهېږئ دا زموږ د حنافو مسلک دی ښه. امام شافعي رحمه الله وایي نه دا خو مال متقوم دی لاس به پکې کټ کېږي. امام ظفر رحمه الله وایي یو روایت د امام شافعي صاحب په شان، دویم روایت کې وایي دا کومه چاندي سونه پې چړاو ده که دا لس درهمو ته رسېدلی بیا به لاس کټ کېږي او که نه رسېدلی بیا به نه وي. همونږ وایو که دغه چاندي سونه پې چړاو د کار څومره وه چا مصحف پټ کو لاس پې نه کټ کېږي. وجه بیانو غږ شو ته ولا فی سرقة المصحف وان کان علیه حلیة، اگر که په دې کې سونه چاندي چړاو وه کالی وه ورته. وقال امام شافعي رحمه الله فرمایي یقطع لاس به پکې کټ کېږي. وجه سره لأنه مال متقوم، هغوی دا خو مال متقوم دی خلک یې اخلي خرڅوي تر دې چې جایز ده به یم. وها نبي یوسف رحمه الله نه هم دغه شان یو روایت نقل دی امام شافعي صاحب په شان لاس به پکې کټ کېږي ځکه دا قرآن کې میګتي دي دا هم قیمتي دي نو لس درهم مترسي مالیت بس لاس به کټ کېږي. دویم روایت یې دا دی چې نه کومه چاندي سونه پې چړاو وي که د هغې قیمت لس درهم مترسي بیا به کټ کېږي. قرآن هغه نه. وعنه ايضا د امام ابو یوسف رحم الله نه نقل دي همدغه شان چې انه یقطع لاس به کټ کېږي اذا بلغت الحلیة، کله چې رسي هغه کالی مالی نصاب ته، لأنها ليست من المصحف، ځکه هغوی د مصحف نه نه دي. پوهېږئ پې هغه د مصحف نه نه دي نو که هغه ځان له چا پټول لاس پکې کټ کېدلو که نه نو که د مصحف سره پټ کړه هم لاس به پکې کټ کېږي. فیعتبر بانفرادها، نو قیاس به شي په هغه صورت کې چې کله سړی ځان له پټ کړي. وجه د ظاهر روایت دا د مولوي صاحب چې قرآن څوک پټ کړي که ښه سونه او چاندي ورته چړاو وي تاویل به کې کولی شي. هلکه ولې دې پټ کړی مړه مونږ ویل چې د لږ ګردان به پکې وکړو روژه را روانه ده داسې بهانه وایه ښه. تاسو پوهېږئ وګورئ ان الاخذ چې دی یتأول فی اخذ تاویل کولی شي تاویل به کوي د دې په اخذ کې القراءته همدغه شان والنظر فیهما چې لږ نظر پې وکړو که څوک ورته وایي چې هلکه تا خو قرآن ویلی نه دی ته څنګه تلاوت به پکې څنګه کې دروغجنه مړه په کتلو کې ثواب نه دی څه ما چې لږ به ورته وګورم. والنظر فيه ولأنه بل وجه مولوي صاحب قرآن کې مالیت چې دی که نه هغه په اعتبار د پاڼو سره دی، پاڼو سره په اعتبار د هغه لیکلو سره مالیت نشته او پاڼې خو غیر مقصودي دي او کومه چاندي سونه ورته چړوي هغه تابع ده او تابع چې هغې له اعتبار نه وي. وګوره ولأنه لا مالیة له ولا اعتبار المکتوب، دې دپاره خو مالیت نشته په اعتبار د مکتوب نو د هغه بله وجه پکې راله غیر مالیت مال نه دی نو لاس پکې څنګه کټ کو نو بیا د دې حفاظت ولې کېږي ویا خو د جلد د وجې نه کېږي جل خو نو جل د وجې نه لاس کټ که که نه بیا خو تابع دی که نه یار خبره پوهېږي که نه. ولأنه لا مالیة له ولا اعتبار المکتوب و احرازو د دې کوم حفاظت چې کېږي لأجله چې دی الټه مې ویلو یار تاسو لږ وګورئ د قرآن حفاظت چې کېږي دې سره څه کوي حفاظت د مکتوب کېږي هغه مال نه دی او کوم چې مال دی جل د هغې حفاظت نه کېږي غیر محفوظ دی نو لاس ځکه نه کټ کېږي ما وختي الټه ویلی و اوس هم پوه نه شولې کوم چې محفوظ دی هغه مال نه دی مکتوب او کوم چې مال دی هغه محفوظ نه دی لاس څنګه کټ کو جلد پوهېږئ فلا یریدو ما یریدو و احراز د دې خو لاجله مکتوب د وجه نه کېږي او هغه مال نه دی لا للجلد دغه جلد د وجه نه کېږي هغه مال دی خو محفوظ نه دی او د اوراقو د وجه نه کېږي او پاتې شوله حلیه کم چاندي سونه پې چړاو ده و انما هي توابع خو توابع دي التابع و تابع 40 ماده ده والتابع لا يفرد بالحكم هغه باندې ځان له حکم نه لګي 47 نمبر ماده دې کې لا څنګه کټ کو ولا معتبر بالتبع تبع له اعتبار نه وي لکه یو سړی توجه جی لوخه پټ کې باغی کې شراب وي او د لوخي قیمت لس دراهم ته رسیږي به هم لاس نه کټ کېږي ولی مقصود دلته لوخه پټول نه دي شراب دی او شراب مال نه دی او کوم چې مال دی هغه مقصود نه وره ولا معتبر بالتبع كمن سرق یو سړی پټ کې آنیت اللوخه فيها خمر وقیمت الانیت یو قیمت د لوخي چې تربودا زیتیږي بنصاب باندې به هم لاس نه کټ کېږي فلا قطع فيه لأن المقصود ليس بنصابه
ولا يقطع في ابواب المسجد الحرام الکه چا د مسجد الحرام دروازې پټې کړې لاس کې کټکیږي وینا یا لکه هغه محفوظ نه دي کنه بلکې بدی په وجبه نور شي نه محفوظ ده خپل نه دي محفوظ ولا يقطع في ابواب المسجد الحرام لعدم الاحراز محفوظ نه دي دا وجم ذکر کړي وکنه دې مثال بده شي فصار کباب الدار لکه د کور دروازه چې څوک پټي بلکې کور دروازې له څوک ورزین او د مسجد الحرام دروازې له خلک ورزین او الته اولاد چې لاس پکې کټ نشي بل اولا بلکې اولاد چې لاس کټ نشي د مسجد الحرام په دروازه کې وجدا د مولوی شه چې د مسجد الحرام په دروازه باندې د حفاظت نه کیږي او د کور باغی اولاد د کور د سامان حفاظت کیږي نه د کور باغی کې لاس نه کټ کیږي مسجد الحرام باغی کې په طریقې اولاد نه کټ کیږي لانه يحرز بباب الدار ما فيها ځکه حفاظت کیږي په باب د دار باندې د هغه څکم چې بدار کې دي او حفاظت نه کیږي په باب د مسجد باندې ما فيه کوم چې مسجد الحرام کې دي تر حفاظت به ولې نه کیږي مولوی صاحب څوک چې جمعات نه سپټ کې لاس پکې نه کټ کیږي نو که د دروازې د حفاظت د باره په کار چې لاس کټ کېدلې او چې نه کټ کیږي معلومه کې حفاظت د باره نه دي نو دروازو کې په طریقه ولا به لاس نه کټ کیږي ځکه د کور هغه د حفاظت د باره دغه کې نه کټ کیږي خجی کم نه حتی لا یجب تر دې چې نه واجبېږي قطع بسرقه متاعی څوک چې سامان د جمعات نه پټ کی قال د قدرت مولا فرمای ولا الصلیب مولوی صاحب چې صلیب پټ کو بده کې ولا سن کټ کیږي صلیب پیژنې هری شایان ولرګي کراس تلې او عقیده دار چې عیسی علی السلام دغه شان زندګی کړو په صلیب کې منه کټ کیږي د سونی وری نه ویخه شطرنج د یو قسمه لو بکیږي ادي کې خپل شي نه او دغه شان نرد دم د آلات معصیت دي نو کدا چا پټ کړه کنه مثلا تاش پتی پټ کړه دسي لکه لډو سره د گیټوي پټ کړه طالبانی چې ټول جمعې بشم بوس موبایل راوتی په خبر لډو والا خوا او جمعې بشم په مخصن لګي چې ساره بوري بوته یې خو تاسو ویږي کنه نو اوس موبایل راوتی طالبان به ډرامي ګوري الله دې موږ ټول ته هدایت وکړي هغه دې کا واخا لړو وګورئ لانه يتاول دلته مولوی سي بوجه سره لاس پکې ویل نه کټ کیږي وای ما جیسه کا پټ کړه چې ماته کما لانه يتاول من اخذه الكسره چا غي سیغه بکی من اخذ چا غي سیغه بکی تعویل کول شي الكسره د ماتوالی الک ولې ماته نهي عن المنکر نهي عن المنکر معنی عمل کو مکانه اعتراض په درهم او غیره کمی روپۍ په بخاوي باغې بم تصویرانو نو څوک دا ویل شي روپۍ مازه کې پټ کړل کنن سبام پی دي جمال دا بوت استلري کوم نهي عن المنکر د وجه پټ کړی دي وینا دغه بوت چې کوم په روپو باندې جوړي ار عبادت د پاره نه ندی کې ګنام نه چې ګناه پکې نه دا د سره د ګناه شه دی نه څنګه شله څنګه ماته وره بخلاف الدرهم بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال كما چې بوت وي لانه ما اعد للعبادت دا بوت خو د عبادت د پاره نه جوړ شوی او نه د له العبد پاره فلا يثبت شبهه اباحه الكسر ندی کې شبهه نه ثابتيږي چې د ماتوالی اباحت شبهه کې راشي دا شبهه نه ثابتيږي امام یوسف رحم الله نقل دي کدا صلیب کې چې د مصلانا د منځ زینه ویوړلو به په کلاس نه کټ کیږي ښا ځکه هغه محفوظ نه وي او کدا چا په کور کې صلیب او ته پټې کو نو به محفوظ شي وړې ده په ولاس کټ کیږي ونبي یوسف رحم الله انه ان كان الصلیب کشریو دا صلیب فی المصلى د عیسایانو په عیدګاه په عبادتګاه کې لا يقطع لاس باندې کټ کیږي لعدم الحرز محفوظ مال نه ده محفوظ نه دی وړي او که په بیت کې اخر کې بل د چا کور کې مثلا يقطع لكمال الماليه ځکه دې شي کې هم مالیت هم شته او الحرز او کور محفوظ هم دي حفاظت هم شته ولا قطع على سارق الصبي الحر وان كان عليه حلي لکبر وګورئ ماشوم شاپټ کو هغه باندې خبره خالی دي سونا چاندي وغیرہ لاس به کټ کیږي وینا ولا قطع على سارق الصبي فسارق د ماشوم باندې چې حر وي اگر که باغ باندې حلي هغه څوت وي خالی بي خالی وجه سره مولوی سے حر مال نه دی کنه ماشوم څه دی مال نه دی موږ ویلی چې مال نه به بلاس نه کټ کیږي او دا کم خالی چې دي نو هغه تابع دي تابع له اعتبار نشته لأن الحر ليس بمال المال ندي
وما عليه من الحلي بدمانی کم کالی دی تبع له دا خود تابع دی پیږي په بلا اور بلا وجه ماشوم دیواله پټ کړي مړه ما ویل شي جړلی څوک بول لک پي ور کی موري اغیله می وړلو امو حالت خزل یو د می خزي خالوي سیمه دا واله چې کله ته پته ورګه خلکو غیر کړم هو لک پي ول ور کوم اندریشي نه حالت کوتي مول ور وړي ا طالب چې مقابله کړي ودا سمېلیو کنه بل طالب ته ویلي دي خزي دي شي لګوتي ور وړم مسینو ولا ولې شي ولته ګور امړه اورل ته 50 روپے بسکټ راوغستلو ماشوم جوړلې بچي مجاړه ښا honda اخرى دا بسکټ ولا ورکو او که خلک دې نه خطلو کنه دې شماغي وای الله سره دې وای یو ګټم دې نه پس یو ګټم کوا اثر یو لسه تا ورته او دې نه پس یو ګټ کوا ګوره کوم ته ورسېدلو ولانه يتاول تاويل کولای شي په اخذه خپل واخستلو کې السبيه د ماشوم د چکم اخستل د ماشوم کړي کې تاویل کولای شي د څه تاویل اسکات او مړه لګ می قلارولو کنه یار چې چپې کما او حمله یا می وړلو اله مرضعات اخذ د چپې د تور کې د کوم مرضعاده امام یوسف رحم الله وی کما کالی په ماشوم او اغه نصاب ته رسیدل به په کلاس کټ کیږي ښا وقال ابي يوسف رحم الله يقطع اذا كان عليه کله چې په دې ماشوم باندې حلي کالی او اودان حسابو ځکه کدا کالی ځان لا چا پټک لاس په کټ کېدلو کنه ماشوم سره وام کټ کیږي لانه يجب القطع اما هغه متن والده ځکه واجبي ګلاس کټ کېدل به سرقته چې دا سرقه دي کالی وو کی ځان لا فقذا ما غیره کذلک سری ماشوم سلام بوي وعلى هذا بنا بدی باندې اذا سرق انا افذه فيه نبيذ او ثريد وليس لوخي کی نبیذ خوږی وبدي د قجورو کوم چې جایز وبدي یا به کې سرید چا جوړ کړي د ماته به کې کړي او چالو خه پټ کو لاس به کټ کیږي کنه تاسو ویږي امام یوسف رحم الله د غرای موافق لاس به کټ کیږي ځکه لوخه کې ځان لا پټ کړي ولاس کټ کېدل کنه او نور وای چې نه اصل کې مقصوده خوراک پټول دي هغه نبیذ دي او هغه کې خلاص کټ کېدل نشته در خرابيږي وانا هذا اذا سرق يوسل پټکی انا فضه لو خله چاندي باغی کې نبیذ وی یا باغی کې سرید وی والخلاف فی سبیل انا کدا اختلاف چې ماشوم کې دیر شو دا کم ماشوم دی چا ګرځیدل نه شي لایم شي ولا يتکلمو ځکه کله تکلم کولای شو کنه اخو فی ید نفسه دی ټول اتفاق دی به باغی کې لاس نه کټ کی کای لا یکون فی ید نفسه دی لپاره چې خپل نفس په لاس کې نشي یعنی خپل نفس په قبضه کې نشي او کوم ماشوم چې داسیو چې خبرې کولای شو لګرځیدل شو هغه د خپل نفس په قبضه کې وي هغه باندې ټول اتفاق د لاس نه کټ کیږي که څوک یې پټ